بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعلى معالم العلم وأعلامه وأظهر شعائر الشرع وأحكامه وبعث رسلا وأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين إلى سبل الحق هادين وأخلفهم علماء إلى سننهم داعين يسلكون فيما لم يؤثر عنهم مسلك الاجتهاد مسترشدين منه في ذلك وهو ولي الإرشاد وخص أوائل المستنبتين بالتوفيق حتى وضعوا مسائل من كل جلي ودقيق هجي. اوله مسله دا چې زموږ مصنف رحمه الله د کتاب شروع د بسم الله نه وکړله. اعتراض جوړیږي چې د فقه کتاب دی پکار ده چې یو فقهي مسله ذکر کړي وي نو جوابونه یې علماو ګڼ کړي. یو دا چې مصنف رحمه الله د کلام الله اقتدا کوي، کلام الله شروع د بسم الله نه شوی. دویم دا چې د حدیث شریف اتباع کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي كل امر ذي بال لم يبدأ فيه بذكر الله وببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطاع. حاصل دا کم کار چمی غټ کار وی او د الله د نوم نه د بسم الله نه یا د بسم الله نه علاوه د الله جل جلاله د یو بل نوم نه شروع ونشي دغه کار به اقطاع وی. اقطاع معنی کټ، یعنی دغه به صحیح سرته نه رسیږي، کمزورې به وي داسې وایي. او درېمه وجه مصنف رحمه الله دا د سلف الصالحینو د تصنیفاتو موافقت کوي. هغه هم خپل تصنیفاتو په شروع کې بسم الله لیکلې ده نو دم ولیکله. او څلورم دا د بسم الله متعلق احادیثو کې فضایل راغلي دي نو د هغې د حصول په غرض باندې د بسم الله ذکر کړي. او پنځم نمبر د برکت د پاره بسم الله ذکر کړي ځکه د الله نوم پکې دی. د بسم الله کی با حرف جر د اسمی دای مجرور دی او جر سره د مجرور نبی متعلق واړي. په دغه متعلق کې اختلاف دی د کوفین او بصرین. کوفین وی اسم با متعلق رو باسو، بصرین وی فعل برو باسو. او رای د بصرین چې دا راجح ده یعنی مفتابه ده. وجه دا ده چې هر متعلق شي دا عامل وی په متعلق کې او اصل په عمل کې فعل له. اصل عامل برو باسو چې هغه فعل له کجی چې فعل رو باسو. نو مسله دا ده کچری په فعل خاص رئیستلو باندې څه قرینه موجوده وه نو فعل خاص برو باسو کنی فعل عام برو باسو. او دلته چونکې شروع فی الکتاب دا قرینه ده د فعل خاص رئیستلو د پاره چې هغه اشرعو ده، لہذا فعل خاص یعنی اشرعو برو باسو. به دغه اشرعو متعلق با اول کې رو باسو که آخر کې نو دواړه صحیح دي. او که په آخر کې رو باسو فایده بیدای چې د الله د نوم نه به بهر حال شروع وشي. ببسی الله لفظ د الله جل جلاله، لفظ د جلاله چې ورته وایي هغه دی. نو الله دا نوم د الله جل جلاله دی. منشر تعذیب کې د دې تعریف داسې کړی دی اسم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكماليه. دا نوم دی دا غزاد د پاره چې دا وجود واجب دی. واجب معنی فنا په کلم ناراضي و يبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. كل شيء هالك الا وجهه. دویم نمبر واجب سره یو بل لفظ دی چې هغې ته ممتنع ویلی کېږي. هغې وجود کله ممکن نه وجود یې کله هم نه راځي لکه شریک د باری تعالی. دریم لفظ ورسره ممکن دی چې هغې باندې د هغه وجود هم وي
وجود ممکن یو فنا په هم ممکن راځي په لکه دا نور مخلوقات. نو برحال الله دا نوم دی د هغه ذات دپاره چې د هغه وجود واجب دی او مستجمع جمع کوونکی دی ټولو صفات کمالیه ولره. او الرحمن او الرحیم دا دواړه صفتي نومونه دي د الله جل جلاله. خپله معنی ده نرم دلی، زړه چې نرم شي. خو بیا الله جل جلاله ته د جسم یا د جسم د اجزاو نسبت کول دا خو منع دي. انسانی د مخلوق صفات الله ته ثابتول دي ته تشبیه ویلی کیږي، دا کفر دی. او د الله صفات مخلوق لور کول دي د شرک ویلی کیږي، دواړه کفر دی. نو الرحمن او الرحیم کې علما وایي داسې معنی به کوو دغه شان ځایونو کې چې دې کومه ثمره هماغه معنی به کوو. نو د نرم دلی ثمره چې هغه احسان وي، رحم وي، نو معنی دا چې الله رحم کوونکی دی. بهرحال لفظ د الله مخکې کړلو ځکه دلالت په ذات کوي، او رحمان او رحیم دا دواړه دلالت په صفت باندې کوي. به رحمان مقدم کو رحیم باندې، یو وجه خو دا ده چې دې کې معنی زیاته ده، او بل وجه دا ده معنی به کې داسې زیاته ده چې علما یې معنی کوي رحمان معنی دنیا کې مهربانه، آخرت کې مهربانه، نورې معنی علما وکړي. او رحیم معنی صرف آخرت کې مهربانه مؤمنانو باندې. بهرحال د تقدیم یو وجه دا ده چې رحمان دا صفت خاصه د الله جل جلاله دی، بل چاته نشي استعمالولی. او رحیم دا بل چا لپاره هم استعمالولی شي. البته علامه شمی و خبرې لیکلې ده چې د الله جل جلاله صفت خاصه هغه الرحمن دی، معرفه. نو رحمان خاص را چوي دا د الله صفت نوم نه دی. که څوک رحمان بابا وای نو ګناهګاریږي به، دا بېله خبره ده چې نوم ورانول ټیک نه دي. او رحمان بغیر د الف لام اچوي. نو دې کې هم د علماو دوه رایې دي، یوه دا ده چې دا د الله جل جلاله صفتي نوم دی څنګه چې الرحمن دی، او دویمه رایې دا ده چې نه دی. تقریبا علامه شامي هم د دویمې رایې ته ترجیح ورکړی چې د الله جل جلاله صفتي نوم الرحمن دی معرفې سره. بیا په رحمان او رحیم باندې درې واړه اعرابونه ویلی شو. مرفوع هم ویلی شو، دا به خبر شي د مبتدای محذوفې هو الرحمن هو الرحیم. منصوب هم ویلی شو، انی د پاره مفعول به، انی الرحمن انی الرحیم. یو بل معنی بیا عطف کو بس یو انی به کافی. او مجرورم ټیک دی. بسم الله لفظ د جلاله چې الله هغه د پاره په صفاتونه شي. کجی الحمدلله الذي اعلى معالم العلم. نو اول دسی اسانه شان ترجمه کوم ان شاء الله به پیرازو. نو ورته کې دی الحمدلله جنس حمد ثابت دی خاص الله د پاره. الذي الله غزاد دی اعلى معالم العلم چې اوچت کړي دي نشانی د علم و علامه او جنډې د علم و غرونه د علم. یو دویم واظهر شعائر الشرع واحکامه. او الله جل جلاله غزاد دی چې ظاهر کړي دي شعائر د شریعت و احکامه او احکام د شریعت ظاهر کړي دي. دوا دریم وبعث رسلا وانبیاء. الله جل جلاله غزاد دی چې لګیلی دي رسولان او انبیاء صلوات الله علیهم اجمعین الى سبل الحق هادین. د سره پاره لګیلی هغه دا چې لارې د حق ته هدایت کوونکي دي. داسې رسولان داسې انبیاء چې هدایت کوي الى سبل الحق د حق لارو ته.
دریش سلورم واخلفهم علماء الى سنن سننهم داعین الله غزاد دی چې نایبینی جوړ کړي د انبیاء او علما کار د علما او د داعین الى سنن سننهم چې خلق ته دعوت ورکي دلارو د طریقو د انبیاء يسلكون فيما لم يؤثر عنهم مسلك الاجتهاد دا علماء چې دي دا روان دي داسې علماء دي چې دا روان دي فيما پاغ مسائلو کې لم يؤثر عنهم کم چې ندي نقل د انبیاؤنا مسلک الاجتهاد د اجتهاد په لار روان دي هغه مسائل روباسي کم چې انبیاؤ نه دي ذکر کړي مسترشدین منه د حال کې چې طلب درشت او د هدایت کوي د الله نه فی ذلک بد خپل کوشش اجتهاد کې ولی کوي او هو ولی الارشاد ذک الله جل جلاله مالک دې د نه غلاري وخص اوائل المستنبتین او الله غزاد دې چې خاص کړی دي هغه اول استنباط کوونکي خلق بالتوفیق بتوفیق سره هغه ته توفیق ورکړی دی هغه ته د توفیق ورکولو نتیجه ده حتی وضعوا مسائل تر دې چې هغه مدون کړی دي بیان کړی دي مسائل من کل جلی و دقیق هر قسم مسائل هغه جلی ویو کو ښکاره ویو هغه دقیق مسائل وی اوس راځي واپس اجي الحمدلله مصنف رحمه الله بسم الله نفس الحمد ذکر کئی وجه ذکر حدیث پاک کی دام رضی کل کلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اجذم کم کلام چم داسی چم الحمدللہ سر ابتدا ونشی دابا اجزم وی اجزم من دابا ناقص وی او دلتا یو مشهور اعتراض واردیږي ادا چې موږ شرط عجیب کې ویلي دي چې ابتدا بسیط شی دی یا بد بسم الله نه کې یا بد الحمد نه کې کله بسم الله نه شروع کې د بسم الله ولا حدیث باندې عمل راځي الحمد ولا حدیث باندې عمل ناراضي او کدا الحمد نه شروع کو د دې په حدیث عمل راځي خود بسم الله په حدیث باندې عمل ناراضي نو علماء جواب کی ابتدا تقسیم کړي درې اقسام وته ابتدائی حقیقی چې په مقصود او غیر مقصود دوړو باندې مقدم وي د کتاب په مسائلو او مقصود دی او غیر مقصود خطبه وغیرہ او دیو نمبر ابتدائی عرفی دا چې عرف کې وته خلق ابتدا وي او دریم نمبر ابتدائی اضافی چې په بعضو مقدم وي او په بعضو نه نو جواب دا سکی چې بسم الله ولکم حدیث ته الته ابتدا نه ابتدائی حقیقی مراد ده او الحمد ولکم حدیث ته غیر ابتدائی عرفیه اضافی مراد ده و یاد ساتي دا اعتراض هم صحیح نه دی نو جواب په اعتراض بنا دی غم نه دی صحیح البته دغه ابتدا کوم اقسام دي درې دا صحیح دي علامه شامل ذکر کړی دي اوس اعتراض ولې نه دی صحیح دغه بیان حضرت کړی دی په درس ترمذی کې دغه شان نور علماء هم کړی حضرت شیخ الاسلام چې به اعتراض ال جوړېدل چې دوه احادیث وي موږ به ویلې ک په یو عمل کو بل پاتې کی ان کې دلته حدیث فقط یو دی البته راوین او الفاظ مختلف ذکر کړي دي نور حدیث یو دی یو حدیث کې به موږ څنګه وایو چې خپل منځ کې تعارض دی حدیث خو یو دی او حضرت دام ذکر کړی دی چې کې دې شي حدیث تاسي کل امر ذبال لا يبدا بذكر الله بشاد ذکر الله نه بسم الله خستدا چا د خپل د الفاظ ذکر کړي چا الحمدلله خستي راوین او ذکر کړي دا د شان نورم دي مرحله اعتراض ال جوړیدل چې احادیث دوه موږ به ویل خپل منځ کې تضاد دي دلته حدیث فقط یو دی هغه به دام لیکلي دي چې په خطبو کې دی وکړ دا خطبو کې دی شروع د الحمدلله وشي الحمدلله او نور کوم اشیاء دی هغه کې دي
شروع د بسم الله نه وشي. کجی به حمد مانده هو الثناء على الجميل الاختياري نعمة كانت او غيرها باللسان وحده. د چا خ بیانولی على الجميل الاختياري باغه کی او صفت خ صفت پی او غم اختیاری وی به چې ته خ بیانې کاغه در سره نعمت کړی یو کني باللسان وحده او دته صرف په جبه بیانې نو د چا خ بیانول باغه کې څه خ صفت پی داغه په وجدوا خې در سره کړی کني کړي درې او په جبه بیانې څلور دا تعریف د حمد شو. یو بل شی دغه د شکر ویل کی دغه تعریف علماء داسې کړي الثناء على النعمه وحدها باللسان وغيره من الجوارح. الثناء د چا خ بیانول دي على النعمه وحدها على چې هغه تاسو سره څخه ګړه کړي نعمت یې در باندې دوا باللسان وغيره من الجوارح اذا خچ دغه بیانې ک بجبه بیانې او ک بنور جوارح باندې. بل شی د مدح هغه تعریف الثناء د چا خ بیانول دي على الجميل اختياريا او لا د یو خوالي په وجه ولا خ بیانې څخه صفت پکې کبه دغه خ صفت دغه په اختیار کې لکه څنګه چې حمد او کو په اختیار کې نه باللسان وحده ها د حمد په شاندل تبم صرف په لسان سره. نو حاصل دا چې حمد او شکر کې دو فرقه هغه دا چې حمد کې د چاته ثنا کې هغه در سره انعام احسان کړی وي او کني کړي بهر حاله ولا کول شي او شکر کې شکر علی چې هغه احسان کړی. دویم حمد صرف بجبه یو شکر بجبه وغيره من الجوارح دوړو باندې. نو حاصل دا چې مورد د حمد صرف جبه ده او متعلق عام دے کہ نعمت یو کہ غیر نعمت یو او مورد د شکر دا عام دے کہ جبئی کہ غیر جبئی او متعلق صرف نعمت دے. او بے مدح او حمد کے فرق دا دے چھ مدح د ذی حیات او د غیر ذی حیات دوارو کی لکه مدحت اللؤلؤ غیر ذی حیات دے او حمد دا صرف و صرف د ذی حیات کی نو حمدت اللؤلؤ نشویل. برحال الحمد که الافلامی جنسیم سیدی المنگ دا اہل سنت والجماعت پا نزبانی او الافلامی استغراقیم سیدی جنس حمد یا تمام افراد دا حمد اللہ دا پارا خاص دی. معتزلہ و الافلام صرف احدی دے الذي اعلى معالم العلم دا جملہ چی دا صفت دے او محلا مجرور دی الحمد لله دی الله لفظ د بارا دا صفت دی نو مجرور دی نو دا مجرور شو ودا د جمله من حيث الجمله مبني نو محلا مجرور. معالم جمع ده او د ظرف صيغه ده او معنی ده نشانه را نو معالم العلم معنی شولا د علم نشانات. اوس د علم د نشاناتو نه څه مراد دي دوه راي دي پکې. یو دا ده چې د علم نشاناتو نه مراد هغه اصول د شرع دي کتاب سنت اجماع او قياس. نو الله اوچت کړي الذي اعلى معالم العلم الله غزاد دي چې د اصول شرعي اوچت کړي دي. سمانه اوچت کړي دي ولی څنګه اوچت کړي دي نو معنی د اوچتوالی دا چې الله انسانانو ته حکم کړی دغه د اتباع دا دغه اوچتواله شو. یو سړی بل ته وای د بلانکی اتباع کوه نو څوک چورته یاد کی چې دغه اتباع کوه نو ګویا دغه اوچتواله بیانې. نو د قرآن د اتباع حکم دی قرآن کې اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم هم دغه شان قرآن کې د سنت د اتباع حکم دی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هم دغه شان د اجماع د اتباع حکم دی. الله فرمای جل جلاله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى څوک چې مخالفت وکړي د رسول پس هغه نه چې هدایت ورته بیان شوی
ورته بیان کړی وي ويتبع غیر سبیل المؤمنین څوک چې مخالفت د رسول وکي پس داغې نه چې هدایت ورته واضحه شوی او تابعداري د مؤمنانو د لارې نه علاوه د نور د بلې لارې وکي یعنی مؤمنانو کومه لاره د اجماع دا پرېږدي نوله ما تولى نو الله فرمایي موږ به واړو هغه لارې ته کوم طرف ته چې دا اوښتی دی هغې ته به حواله برحل د مؤمنانو لاره اجماع پرېښودل دلته د هغې مذمت ذکر شوی قیاس مبارک کې الله فرمایي فاعتبروا یا اولی الابصار نو الله اوچت کړي ځکه دي چې د دې څلور واړو د اتباع او پیروي حکم الله کړی دی او څوک وایي د معالم العلم نه مراد علما دي الله علما اوچت کړي دي کنه الله فرمایي يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات واعلامه اعلام د عالم جمع د خپل معنی د غر او هو ضمیر سیدار چوم علم تراجه دی او غر د علم چې هغه علماء کرام دي غرونه د علم یو ویا جنډې د علم علم جنډې ته وایي جنډې د علم د څوک دی علما دي ورپسې واظهر شعائر الشرع اظهر معنا ده اظهر يظهر اظهار یو شی ظاهرول او شاعر د شاعری جمع د مذهبي رسمونه ته ویل کیږي د کومو چې شریعت حکم کړي چې دا تاسو وکړئ او څوک کوئی شاعر هغه احکام ته ویل کیږي چې هغه علی الاعلان کیږي لکه اذان شو جمعه شو اختر شوي اختر منځونه او الشرع دا مصدر په معنی د مشروع دی شاعر الشرع شاعر مشروعه یا په معنی د شارع دی شاعر د شعائر د شارع علیه السلام او حکم اثر مرتبه ته ویل کیږي او شی معنی کوم اثر مرتب کیږي دغه ته حکم وایي شریعت کې حکم په یو شی باندې چې شرعي اثر مرتب کیږي چې دا جایز دی دا ناجایز دی دا حلال دی دا حرام دی لنډه دا معنی دا شوله الحمدلله جنس حمد خاص الله د پاره ثابت دی هر فرد حمد خاص الله د پاره ثابت دی الذي اعلم عالم العلم وعلامه الله جل جلاله غزاد دی چې اوچت کړي دي نشانی د علم یعنی اصول شرعي اوچت کړي دي وعلامه او جنډې د علم غرونه د علم یعنی علما اوچت کړي یو واظهر شعائر الشرع والله غزاد دی چې ظاهر کړي دي اغا احکام د شریعت کم چی علی الاعلان کیږي واحکامه دین علاوه بقیا احکام د شریعت یم ظاهر کړي دوا مخک راځي وبعث دا هم په اظهر معنی عتب دی معنی دا لګل او رسول د رسول جمع ده فعول وزن دی په معنی د مرسل دا انسان ته ویل کیږي چې الله ول نوې کتاب نوې شریعت ورکړي او خلق هدایت د پاره خاص کړي را لګلې او انبیا د نبی جمع ده نبی هغه پیغمبر ته ویل کیږي چې الله د خلق د هدایت د پاره را لګلې نوې کتاب ورسره وی کنه شریعت ورسره وی کنه نبی عام دی رسول خاص دی هر نبی چې دی هر رسول چې دی هغه نبی وي خدا څنګه دی چې هر نبی دی رسول وی صلوات الله علیهم اجمعین دا جمله خبریه ده خو معنی د انشاء ده معنی ده اللهم صل علیهم صلواتک الى سبل الحق دا جاری مجرور متعلق دی مؤخر هادین پوری هادین الى سبل الحق وبس رعایت د سجع کړه دی ندی د وجنه د هادین مؤخر کړه دی یعنی عامل متعلق مؤخر کړه سبل د سبیل جمع ده معنی د لار او حق حق ته وی ثواب ته وی او به هادینا دا منصوب دی هادینا حالت نسبی دی او د رسل او انبیاء د بار صفت دی
دا درېمه جمله شوله. الله غزاد دې بعث رسلا چې لېږلي دي رسولان و انبیاء او انبیاء صلوات الله علیهم اجمعین الى سبل الحق هادین الى سبل الحق. داسې رسولان داسې انبیاء چې هغه هدایت کوي خلکو ته ښودنه کوي اراعت الطریق کوي الى سبل الحق حق لارې طرف ته. درې شو. څلورم واخلفهم علماء الى سننهم داعین. دا هم په بعث باندې عتب دی، یعنی الله غزاد دی چې د انبیاء خلیفګانی جوړ کړي دي علما چې دي العلماء ورثه الانبیاء. دا دغه د انبیاء ورثه دي، انبیاء نائبین دي. سنن الى سننهم دا جری مجرور متعلق دی داعین پورې، داعین متعلق دی او عامل دی. دلته مرایت د سجع د وجنه عامل او متعلق مؤخر کړی دی. برحال سنن سین معنی فتح د نون معنی لارې ته ویل کیږي، او سنن د سنت جمع د الطریقه المسلوکه المرضیه بيسلكون فيما لم يؤثر. نو دا یسلکون دا کوم جمله ده د صفت د علماء دي. دا سه علماء یسلکون چا روان دي. سلکا یسلکو بمانا تتللو. حدیث پاک کې راځي من سلک طریقا یلتمس فيه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه. مسلم شریف حدیث ته وګورئ، حدیث ته تقریبا و جملې دي بګي یو بګی دا او لم يؤثر مجهول صيغه ده په معنا د لم ينقل. مسلک د ضرب صيغه ده د تللو زی. اجتهاد د جهد نه مشتق دی، کوشش ته وي. لو اصطلاح کی بذل المجهود لنيل المقصود ته ویل کی خپل کوشش خرج کول مقصود حاصلول د پاره. فجینه دا تقریبا 4 جمله شروع دا. واخلفهم الله غزاد دی چې خلیفګانی جوړ کړي د انبیاء او څوک علما. کردار د علماء سره داعین الی سننهم چې دیو بخودنه کوي خلکو ته د لارو د طریقو د انبیاء. یسلکون فیما دا علماء داسې علماء دي چې دیو روان دي فيما لم يؤثر عنهم مسلك الاجتهاد. یعنی وس علماء کم قسمه مسائل بیانوي خلکو ته دعوت کم مسلو طرف ته ورکوي. نو دعوت خو بهرحال د قرآن او د حدیث ورکوي، خو دیو چې کوشش کوي مسائل استنباط کی دا باغ مسائل وي کم مسائل چې قرآن او حدیث کې نه. البته اصول قواعد به د قرآن او د حدیث نه روباسي او دغه پرانا کې به مسائل بیانوي. نو کم مسائل چې قرآن او حدیث کې باقاعده ذکر وي هلته به اجتهاد نه کوي. هم دې جمله کې دغه بیان کوي د صفتی جمله چې ده زمونږ په دې مادو کې 14 ماده د لا مساغ للاجتهاد په مورد النص کم ځای کې چې نص وارد وي هلته به اجتهاد نه دی جایز. نو علماء طریقه دا ده چې یسلکون مسلک الاجتهادي. وګوره دا خبره به موږ داسې وکړو چې یو نفس مسلې بیانول دي هغه د قرآن به هم د بیانوي د حدیث به هم بیانوي. که اجتهاد کوي دا به په هغه مسلو کې کوي کم مسلو باندې چې قرآن او صفا بیان نه دی کړی حدیثو په صفا بیان نه دی کړی چې هلته بیان صفا شوی به اجتهاد ته څه ضرورت دی. نو بیان به د ټولو کوي، البته اجتهاد چې کوي دا به په داسې مسایلو کې کوي کوم چې د انبیاو نه دي نقل. دې جمله کې بیان کوي یسلکون دا علما به مزل کوي مسلک الاجتهادي د اجتهاد په لاره، یعنی اجتهاد به کوي فيما باغ مسائلو کې لم يؤثر عنهم کم مسائل چې د انبیاو نه دي نقل. مسترشدین داسې حال کې چې طلب د رشد به کوي. مسترشدین دا یسلکون د کې کم ضمیر دی یسلکون علماء تراجیو دا غین حال له استرشاد معنی د طلب د رشد کول، طلب د هدایت کول.
او ولی معنا د صاحب او مالک نو مسترشدین طلب درشد کوي منه د الله نه فی ذلک بدغ خپل اجتهاد او کوشش کوي ولی کوي او هو ولی الارشاد دا جمله علت د ما قبل لپاره ځکه الله مالک دنی غلال دی د ارشاد دی تو جمله شولي صفتی جمله الذي اعلى معالم العلم يوم واظهر شعائر الشرع دوا وبعث رسله وانبياء ادري واخلفهم علماء سلو بنزما وخص اوائل المستنبتين الله غزاد دې چې خاص کړی دي اول مجتهدین شروع ولا مجتهدین نن د مخکې جملو معنی عتب دي مستنبت استنباط نه دی معنا د استخراج نبت الماء زمکه چخنول او بر استل اصلاحي تعریف داسي وصف په مؤثر د قران او د حديث سره استل چې هغه کم دي کې موجود وي چې به پی قران او حديث کې کوم حکم لګیدلی دغه حکم په لګي به اول مجتهدین څوک دي نو بعض علما فرمایي د دین ائمه ثلاثه مراد دي امام سے امام ابو یوسف رحم الله او امام محمد رحم الله علم عینی فرمایي چې نه عامه کوي صحابه تابعین ټول مجتهدین ته مراد دي او جلی او دقیق جلی معنی ظاهر او دقیق معنی دق يدق خلاف ظاهر د جلی معنی هغه مسائل کوم چې په قیاس سره ثابت معلومیږي او دقیق معنی کوم چې په استحسان سره معلومیږي نو الله غزاد دې چې خاص کړی دي اول مستنبتین اول مجتهدین بالتوفیق خاص کړی په توفیق دی الله ول توفیق ورکړي نتیجه دا یعنی د الله د توفیق په وجمانی هغه کار دا کی چې حتی وضعوا مسائل هغه مدون کړی دي مسائل من کل جلیګن و دقیق هر قسم مسائل هغه جلیګن قیاسی مسائل وی داغه بیان هم کړی رښتې دي و دقیق نو کبه استحسان سره ان شاء الله استحسان بیان به وکړو